السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. که چېرې تاسو له زه ویم چې د یو هګۍ قیمت 2,26,000 روپۍ دی، نو کیدای شي تاسو یې نه منئ، خو بالکل دا حقیقت دی. یو هګۍ په سرینګر کې په 2,26,000 روپۍ باندې خرڅه شوې ده. اوس دا هګۍ د څه هګۍ وه؟ دا ساده د چرګې هګۍ وه جي. نو اوس په تاسو ذهن له دا سوال راځي چې دا دومره مطلب د چرګې هګۍ چې تقریبا 20 روپۍ زیات نه زیات 30 روپۍ قیمت دی، دا څنګه په 2,26,000 روپۍ باندې خرڅه شوه؟ نو په دې ویډیو کې مکمل واقعیت سره شریکوم جي. په سرینګر کې یو جومات جوړېدو چې ډېر ټایم نه انډر کنسټرکشن و. اخر د هغه علاقې خلکو چې کوم هغوی دا دغه وکړو چې موږ به په دې علاقه کې وګرځو، خلکو نه به د دې دپاره چانده وغواړو. علاقې خلک چې کوم چونکې غریب خلک وو، څه ټایم چې د دغې جومات ته عمله چې کوم د دغې جومات چې کوم خلک وایي په علاقه باندې ګرځېدل د چندې دپاره، چا ورله څه ورکول، چا ورله څه ورکول، مختلف د کور څیزونه، چا پیسې ورکولې، د چا به چې د پیسو وس نو کور نه به یې سره وویښکل ور به یې کړل. نو دغه رنګ دی ګرځېدل چې یوې ښځې ورله یوې کونډې ښځې ورله هګۍ ورکړه چې زما خو نور څه د وسه نه کېږي اور دا هګۍ واخله جي. څه ټایم چې دا هر څه کلیکټ شو، نغدې هم کلیکټ شوې، نو بیا سامانونه چې کوم سامانونه خو چونکې جومات کې په کار نه راتلل، نو په هغې باندې بیا د جومات چې کوم خلک وایي دا فیصله وکړه چې په دې باندې به مونږ بولي ولګو جي. د چا چې کوم شی په کار د خپل وس مطابق په هغه شی واخلي او پیسې به جومات له ورکړي، په هغې باندې به مونږ کنسټرکشن کار وکړو. بولي ولګېده په سیزونو باندې څومره هم سیزونه کلیکټ شوي، چا صندوقونه ورکړي، چا څه ورکړي، د خپل وس مطابق چا کپړې ورکړې وي، د چا چې څه هم وس کېدو په هغې باندې بولي ولګېده. هر شی خرڅ شو. چې هګۍ ته څه ټایم راغو په هګۍ باندې بولي لګېده، نو د هګۍ بولي چې کوم دی 10 روپۍ نه سټارټ شوه جي. 10 روپۍ نه سټارټ شوه چې 70,000 روپو له ورسېده. 70,000 روپو نه پس په دې باندې بیا غټ غټ کاروباري شخصیت چې کوم ای پې هم خپله بولي سټارټ کړه. 70,000 روپو نه اخرنی اواز چې پر هګۍ باندې شوی دی، هغه د 2,26,000 روپو شوی دی. اخر یو غټ بزنسمین چې هغه راپاڅېدو چې دا هګۍ به زه واخلم او د دې قیمت په زه تاسو له 2,26,000 روپۍ درکړم جي. نو هغه هګۍ هغه بزنسمین وایسته او هغه کاروباري شخصیت چې کوم دی دغه هګۍ د جومات عملې نه وایسته او هغوی له 2,26,000 روپۍ ورکړي جي. نو د یوې هګۍ قیمت دغه رنګ 2,26,000 روپۍ ولګېدو. اوس دا د یوې هګۍ قیمت نه دی لګېدلی، دا هغه انسان چې کوم دی د خپل وس مطابق د الله پاک په لاره کې دغه هګۍ چې کوم دی هغې څه سویل یو هغه هګۍ که چېرې هغه کور کې کېږدي خو څه موده پس په خرابه شي، یا کېدای شي ځان له پخ کړي هم وي، مطلب د هغې خو د هغه په نظر کې څه ویلیو نشته د هګۍ، خو که ویلیو د هغه د الله پاک په لار کې ورکړه ورکول، د الله پاک په لار کې خپل دولت ورکول، خپل ایفورټس، مطلب ستا په دغه کې څه نشته، ستا په وس کې څه نشته، نو ایفورټس خو دې شته که ناکمه عمله چې د جومات ګرځېده چندې دپاره، نو کې به داسې خلک هم و چې به د خپل وس نه څه نه کېدل، خو د جومات دغه عملې سره به ګرځېدلي، چنده به یې راغوستې جي. نو هر څه چې کوم دی الله پاک نیتونو له ګوري، الله پاک د انسان سوچ له ګوري، الله پاک زموږ نیتونو نه خبردار دی چې موږ کوم کار هم کوو، آیا موږ دا د دکاوې دپاره کوو یا موږ د الله پاک رضایي دپاره کوو چې الله پاک موږ نه رضا شي. نو دغه رنګ په سرینګر کې د یوې هګۍ قیمت چې کوم دی هغه 2,26,000 روپۍ ولګېدو او 2,26,000 روپۍ چې کوم دی په هغه د جومات دپاره وقف کړلی شو جي. نو په دې ویډیو کې دا یو واقعه وه، تاسو سره مې شریکوله، ډېره زیاته مننه جي. والسلام.